إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. مجلس کے ناظرین معزز محترم علماء کرام، د گرد و نواح نه راغلو ډېر قدرمند او عزتمند مسلمانانو ورونو، نن چې موږ او تاسو په دې کوم تقریب کې راجمع یو، د دغه تقریب نسبت او تعلق د الله جل شانه د عظیم کلام د قرآن پاک سره دی، چې زموږ ډېر قدرمن او عزتمند برادر محترم حضرت مولانا بسم الله جان صاحب دامت برکاتهم ستاسو د دې بچو دینی اسلامي د تربیت په بنیاد باندې او ورسره د قرآن پاک د درس په بنیاد باندې الحمدلله دغه بچي الله د قرآن حافظان او ناظر احوان بچي جوړ کړل. الله دې دا بچی د والدینو د پاره د سترګو یخوالی وګرځوي. عزتمند مسلمانانو ورو، حضرت شیخ صاحب راغی، هغوی به انشاءالله تفصیلي بیان تاسو ته فرمایي. اختصارا یو څو خبرې ستاسو وړاندې ږدم. عزتمند مسلمانانو ورو، په دنیا کې د هر چا یو کردار وي او د علماو کردار د دې نور نه زیات واضح دی. هر انسان ته په خپله پیشه باندې فخر وي، موږ ته په دې خپله پیشه باندې الحمدلله فخر دی. که یو انسان په دې معاشره کې د ډمتوب کلچر غواړي، الحمدلله د علما په دې معاشره کې مذهبي دیني او اسلامي کلچر غواړي. که یو سړی په دې معاشره کې یو قوم او ملت ته د بېدینۍ دعوت ورکوي، دغه علماء کرام په دې معاشره کې د امت مسلمه ته د دین او د اسلام دعوت ورکوي. که څوک په معاشره کې د بېدینۍ مجالس جوړوي، دغه علماء کرام د حیا او د عزت او د دین او د اسلام د ابرو مجالس جوړوي. عزتمند مسلمانانو او زموږ تاسو ته چې نن په دې کوم مجلس کې راجمع یو، که یو انسان په معاشره کې دا خبره کوي چې د عالم کردار څه دی، نن چې تاسو ته ګیر چاپېره په دې کورسو باندې د ګلونو په شانتې دا ښکلې ماشومانان بچي ښکاري، دغه ماشومانان بچي چې نن د قرآن حافظان ګرځېدلي دي، دا زما د ملا کردار دی. د دغه ماشومانانو ژبې په کور کې په کنزونو باندې خوځي، لیکن د ملا په مجلس کې د الله په کلام باندې خوځي. دغه غوږونه د دې ماشومانو په کور کې یاد ساتئ د ګانو بجانو اوازونه اوري، لیکن د ملا په مجلس کې دا د قال الله د قال رسول په صداګانو منور او معطرې وي. که ستا په دې علاقه کې تا ته دوه پرایمري سکولونه په نظر راځي، ستا په دې معاشره کې پنځه مدارس، دا د دې ملا کردار دی. که ستا په علاقه کې یو پرنسپل صاحب په نظر راځي، درې مفتي اعظام، دا د ملا کردار دی. که ستا په معاشره کې نن یو سپاري صاحب په نظر راځي، که سعودي ناظر احوال بچي، دا په معاشره کې د ملا کردار دی. که ستا په معاشره کې یاد ساته یو انجینیر او پروفیسر او کرنل او جنرل صاحب په نظر راځي، په مسلک د احادیثو باندې شیخ الحدیث او شیخ القرآن، دا په معاشره کې د علماو کردار دی. که یو طرف ته د بېدینۍ اړې دي، بل طرف ته د دین د حفاظت اړې، دا په دې معاشره کې د علماو کردار دی. یاد ساتئ که یو انسان د بېحیایۍ په اډونو شرمېږي، زه د دین د دفاع په هر قوت انشاءالله العزیز ولاړم. موږ به د دین د دفاع دپاره
په هیڅ څیز باندې شرم نه محسوسېږي. عزتمند مسلمانانو ورو، نن خو ډېر څیزونه برداشت کړل، زما ګیرې ته کنګل شوي دي، زمونږ پټکو ته کنګل شوي دي، مړ دې قوم خو زمونږ هغه د کافي مناسب زمونږ خوږې میندې وکنګلې. دغه قوم او دغه ملت زما د جنت دروازې چې مور او پلار په حیثیت د جنت دروازې دي، قسم دی چې هغې ته راورسېدل زمونږ پاک شفاف بیبیانې وکنګلې شوې. لیکن یاد ساتئ د قوم سره موږ صفونه نه دي جدا کړی. دا قوم چې چا دوکه کړی دی زمونږ د هغو خلکو سره نظریاتي جنګ را روان دی او ما ته د نظریې جنګ شیخ الهند امانت دی. ما سره د نظریې جنګ د حسین احمد مدني جنګ الحمدلله. یاد ساتئ د نظریې د تحفظ لاره ما ته حسین احمد مدني ښودلې ده. ممکن انسان په معاشره کې راپاڅي او دوی ما ته دین او اسلام بیانوي. عزتمندو ما سره سند او د دین او د اسلام د جوړښت الحمدلله موجود دی. زه خپل د دین او د اسلام سند د خپل ذات مواهره د دواړو قومو سردار جناب رسول الله ته الحمدلله بالواسطه د خپل اکابرینو علماو رسول شم. دا فخر ماته په دې محفوظ دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، وقت ډېر کوتاه دی، یعنې بیا به ما تاسو ته ویلي چې دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن یو خبره درته کوم، یاد ساتئ د علماو ډېر واضح موقف درته ذکر کوم. د نن نه راپورې شپږ کاله وړاندې لاړ شه په عالمي دنیا کې د کرونا په نوم باندې یو نهر په عالمي دنیا کې تېر شو. ایمان وایي ستا او زما قبله بیت الله دپاره د طواف بنده کړې شوه یا بنده نه کړې شوه؟ بنده کړې شوه. د عالمي دنیا اجتماعاتو باندې پابندۍ ولګېدلې، په عالمي دنیا کې مساجدو ته تالې ولګېدلې. لیکن ستا د حرمینو علماو د بیت الله د طواف د ازادېدو اواز نه دي اوچت کړی. لیکن وروره یاد ساته ستا په نشان آباد کې د چا پلار هم ستا جومات ته تاله ونه لګوله، دا زما د سیاسي ملا زوی و چې د عالمي دنیا ته مې الحمدلله ښودلی دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ نن راشي په عالمي دنیا کې تاسو لږ شان د سوچ او فکر وکړئ. چا باندې یو پابندي ده او چا بله پابندي ده. بعضو کافر ملا دا په پاکستان کې اسلامي نظام رانوسته، روڼه اړیکې یو کا که ستا په پټي چا پابندي ولګوله، ستا په ږیره پرېښودو چا پابندي ولګوله، ستا په مسجد کې په سجده چا پابندي ولګوله، ستا په منبر او په محراب چا پابندي ولګوله. یاد ساتئ د ډلې نه ګډېدل نه کېدل انګل ټنګې سجده جومات کې په خپله نشي لګولی، د ږیرې پرېښودو په موړ کې په خپله نه، د قرآن د زده کړې موړ کې په خپله نه، په سر د جناب رسول الله پټکۍ ګرځول دې په خپله زړه نه غواړي. ډېرې شپې زمانه کوي من نظریه ازاده ساتلې ده، من منبر محراب آزاد ساتلی دی، من تواني قوت आवाज अल्हम्दुलिल्लाह دا په هر ډول باندې پورته کړی. الحمدلله من د په دور کې من د خپل جماعت او په خپل اکابرینو باندې فخر دی. الحمدلله زما په ګیره په پټ کې په قال الله په قال رسول د چا پلار هم پابندي نشي لګولی. عزتمندو یاد ساتئ او دا هسې خبرې نه دي، دا ډېرې زیاتې کله واضحې خبرې دي، سرعام خبرې دي. ټولې دنیا ته زما قوت معلوم دی. الحمدلله نن نو وګورئ 15 میاشتې وړاندې ستا د ملک صدر صاحب وی زه د مدارسو د تحفظ په بل باندې د رجسټریشن په بل باندې سن کولو ته تیار یم. من سوال نه دی کړی، من نیت نه دی کړی، من د شجاعت او د دلیرۍ په بنیاد خپل اواز پورته کړ.
صدر سے کچری پدید دستخط ہونے کو واللہ چی پاکستان پر حوضو بمجبوری سے عزتمند مسلمانان رو الحمدللہ دا فتح ما کرے را اور عزتمند دا یواز دا مساجد و خبر دا مدارس و خبر نا دا دا مساجد دا دا وقف شوی امراض و خبر روا الحمدللہ دا دا تحفظ بے علماء یقینی جوڑ کرے اور انشاءاللہ العزیز دا یاد ساتھی کچر پدی ملک سوک سازشی میں جوڑاول غواری دا ملاو دا علماء دا خاتمی دا پارا نپکلو وزنو باندے غوری چه دا لزر و دا پینلون اور پا ملا پا شہادتونو تو دا پاکستان ندین اسلام نشی ختم ولے پدی باندے دیر خلق وسکڑے رے تو دا فرعون قوت نہ کنے تو دا شداد پشان قوت نہ کنے یاد ساتا تو دلرنگی دنمروت پشانتی جابر نے یاد ساتا آنا خلق سکون کھوڑے نہیں کپدے دار کے ہر کافل کا خلق روچتی گی اور پر ذہن کے داہا کئی چمن کا علماء ختم کو لیکن دیو عالم بحاتمی سر انشاءاللہ زر علماء دیزنے کے تا اللہ ورکی انشاءاللہ العزیز اللہ دی ممتاز تو دا عمل کو توفیق نصیب کو